قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. دی حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وی څوک چې په حالت د روجې کې لغ او فضول کار پرېږ نه دي نو فلیس لله حاجة، الله جل جلاله ته هیڅ حاجت نشته د طعام او دغه رنګې د سکاک او د پرېښودلو. زور ویل کېږي د ګناه عمل ته هغه کار چې هغې سره ارتکاب د ګناه راځي، انسان ګناهګاریږي. لکه مثال کے طور پر بدنظری شوه، دغه رنګ غیبت شو، د دروغو گواهی شوه، دروغ ویل شو، یا د چا زړه ازارول دل ازاری. نو په حالت د روجې کې انسان د پکار دی چې د دې کارونو نه ځان منع کړي. دویم د حدیث مطلب هم دا دی چې شریعت هغه څیزونه چې هغه په عام حالتو کې حرام کړي دي، لکه مثال کے طور پر غیبت، مثال کے طور پر دروغ، په حالت د روجې کې د دې ارتکاب په نسبت د عام ورځو لوی ګناه لري، او هغه څیزونه چې الله جل جلاله هغه حلال کړي دي په عام حالتو کې او په میاشت د رمضان په حالت د روجې کې هغه حرام کړي دي په انسان باندې. لکه مثال کے طور پر په روجه کې دا حرام دي چې انسان به د خپلې بیبي سره کوروالی نه کوي، هغې سره به ملاویږي نه، یا انسان به خوراک نه کوي، انسان به سکاک نه کوي. دا په عام حالتو کې جایز دي او مباح دي. نو لہذا چې شریعت دغه حرام کړي دي او انسان په میاشت د رمضان کې په حالت د روجې کې خوراک، سکاک او دغه رنګ کوروالی نه کوي، هغه اعمال چې هغه د ګناه کارونه دي په عام حالتو کې هم د ګناه کارونه دي او په رمضان المبارک کې هم د ګناه کار دي، نو انسان به د هغې نه هم ځان ساتي. ځکه چې روجه د ټول بدن ده، که پوزه ده، که غوږ دی، که سترګې دي، او که جبه ده، او که د بدن نور اعضا دي، د دې ټولو روجه ده. نو لہذا انسان به د ګناه نه ځان بچ کوي، انسان به په نفس اماره، انسان به په شیطان باندې چې کوم دی خپله خپه کېږي، انسان به اعمال زیات کوي او ګناه نه به ځان بچ کوي. او د روجې مقصد هم دا دی چې انسان به حصول د تقوا اختیاري، انسان به تقوا اختیاري، انسان به پرهیزګاري اختیاري. کم انسان چې د لغ او فضولیاتو نه ځان نه بچ کوي، الله جل جلاله ته د داسې انسان د خوراک نه کولو او د سکاک نه کولو هیڅ حاجت نشته. مطلب د حدیث دا دی چې په حالت د روجې کې په میاشت د رمضان کې د الله جل جلاله رحمتونه را نازلیږي، د الله جل جلاله د رحمتونو نزول کیږي. او چې کله انسان په ګناه کبیره کې مبتلا وي او په میاشت د رمضان کې دی په ګناه کبیره کې مبتلا دی، نو د الله جل جلاله هغه نزول رحمت په ده باندې راځي نه، نو لہذا دی د هغې نه څه کېږي؟ محرومیږي. باقي روجه ده فرضیت دی، نو لہذا د انسان فرضیت ادا کیږي.